بسم الله الرحمن الرحیم. د منصوبات بیان شروع دی. منصوبات طول دولستی: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فیه. دیتا مفاعیل خمسه وی. او حال تمیز د حروف مشبه بالفعل اسم، د ما ولا خبر، د لا برای نفی جنس اسم، د افعال ناقصه خبر او مستثنا. دا منصوباتونه دي. پدې کې د مفعول به بیان شو. اوس دویم نمبر د مفعول مطلق بیان شروع کیږي. وہ مصدر ہے. د مفعول مطلق تعریف دا دی چې دا هغه مصدر دی جو فعل کے بعد واقع ہو، چې د فعل نه بعد راغلی، اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، او دغه مصدر چې دی نو دغه فعل مصدری. لکه ضربن په ضربتو ضربن کی، نو ضربن دا د ضربتو نه بعد واقع دی، مصدر دی، او د ضربتو نه بعد واقع دی. او دا ضربن چې دی نو دا د ضربتو مصدر دی، نو دې ته به مفعول مطلق ویلی شي. اور قیامن ہے قمت قیامن میں، او قیامن دے پا قمت قیامن کی. قیامن مصدر دی، دا قمت فعل نه بعد واقع دی، او دا قیامن مصدر دا قمت مصدر دی. ضربت فعل با فاعل، یعنی پدې کې دا تو چې دی دا ضمیر متصل دی، ضمیر بارز متصل دی، فاعل دی. او ضربن مفعول مطلق، نو فعل سره د خپل فاعل او مفعول مطلق نه جمله فعلیه خبریه. قمت قیامن پدې کې قمت فعل دی، دا تو دا پکې فاعل دی، ضمیر بارز متصل، او قیامن مفعول مطلق دی. فعل سره د خپل فاعل او مفعول مطلق نه جمله فعلیه خبریه. مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. دیزه کې مصنف رحمه الله چې کوم خبره کوي نو د دین یو بل خبره معلومی. د مفعول مطلق فعل یعنی هغه فعل کم چې مفعول مطلق ته نسب ورکړي، هغه کله کله د یو قرینې او د علامې د وجه نه حذف کولی شي. په ضربت ضربن کې ضربن ته نسب ضربت ورکړي، او کله کله دا ضربتو یا د دې ضربتو په شان نور چې کوم افعال دي چې هغه مفعول مطلق ته نسب ورکړي، دا حذف کولی شي. لیکن د دې د حذف نه بعد یو قرینه او علامه موجوده ده، هغې نه پته لګي د حذف چې دې ځای نه فعل حذف شوی دی. جیسے آنے والے کو کہا جائے، لکه راتلونکي ته وویلی شي خیر مقدم، بهترین راتلل. نو بهترین راتلل چې دی نو د دې څه معنا نشته، نو د دې راتلون کې دا راتلل چې دی د دې نه دا پته لګي چې د دې راتللو ته بهترین راتلل ویل کېږي. نو د دې راتلون کې دا راتلل چې دی دا قرینه ده په دې خبره چې دا خیر مقدمین چې دی نو دا مفعول مطلق دی، او د دې چې کوم عامل ناسب فعل دی نو هغه حذف شوی دی، او اصل کې دی قدمت قدوما خیر مقدم. په دې ځای کې دا قدمت فعل دی، په دې کې دا تا دا ضمیر بارز متصل فاعل دی، او قدوما موصوف دی، خیر مقدمین مضاف مضاف الیه صفت موصوف سره د صفتنا دا مفعول مطلق دی. نو خیر مقدمین مفعول مطلق دی د موصوف په اعتبار سره. دا خیر مقدمین اصل کې صفت دی، د دې موصوف قدومن دی، او دا قدومن په اصل کې مفعول مطلق دی. لیکن چې موصوف نشتا او صفت اشتا نو دا صفت د هغې قائم مقام دی، او دې ته مفعول مطلق ویلی شي. آپ آئے اچھا آنا، یعنی تا خوک لل چراغ لی. با محاورہ ترجمہ دا سے مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، اور مفعول لہو دریم نمبر په منصوباتو کې مفعول له دی. او د دې تعریف دا دی چې دا هغه اسم دی
چې د دې په وجه باندې فعل واقع شي. جیسے قمت اکراما لزید، زه د زید د اکرام د پاره ودرېدم، د هغه د احترام د پاره. نو دا قمت فعل دی او دا په قیام مشتمل دی، یعنی د قمت معنی د زه ودرېدم. نو دا فعل چې دی دا ولی واقع شو د ودرېدو، دا متکلم ولی ودرېدو؟ اکرامن، د احترام د پاره. نو د اکرام د وجنه، د اکرام په سبب باندې دا قمت فعل چې دی نو دا واقع شوی دی. قمت فعل با فاعل، اکرامن دا مفعول له مصدر دی، او لزیدین جار مجرور متعلق دی د اکرامن مصدر. نو مصدر سره د خپل متعلق نه مفعول له دی. وضربته تادیبا، ضربت فعل با فاعل، هو د دې مفعول به دی او تادیبا دا مفعول له دی. ضربته ما اغه تادیبا د ادب خودلو د پاره. نو د تادیب د پاره ضرب شوی دی، په دې وجه تادیبا مفعول له دی. ضربت فعل با فاعل، هو ضمیر مفعول به، تادیبا مفعول له. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل سره د خپل فاعل او د دواړو مفعولونه جمله فعلیه خبریه شو.